2 رکعاته د چاش منځو کې نو دا د ټولو جوړونو صدقه شوله 2 رکعاتې د چاش منځ څومره اسانه شوله وی دا ځکه که نه چې سړی دا 2 رکعاته د چاش منځ وکړي نو په دې کې هر پیون او هر جوړ استعمال شي چې ته 2 رکعاته منځ کوي نو هر جوړ هر پیون استعمال شو هر اندام دی استعمال شو وی 2 رکعاته د چاش منځ چې کم سړی کوي نو دا هر ورځ د پیوندونو چې دی د وجود دا جوړونه چې دي دا د دې صدقه شوله د چاش منځ څه ته وایي عربی کې ورته صلات الضحا وایي مونږ ورته عام د چاش منځ وایو دا د دې اشراق د مانځه نه وروسته وي عام طور پر د ورځې د 3مې حصې نه شروع کیږي لکه چې 3مه حصه ورځ تېره شي نو د چاش د منځ وخت شروع شي لکه په لنډو خبره په ګرمۍ کې عام طور پر د 9 بجو نه شروع کیږي 3مه حصه ورځ تېروتي په ژمي کې د 10 بجو نه شروع کیږي 3مه حصه ورځ چې شروع شي او 3مه حصه یې تېره شي نو د چاش وخت شروع شي نو ګرمۍ کې عام طور پر 9 بجو نه شروع شي جمی کې عام طور پر د 10 بجو نه شروع شي د 6 ټیمه پوری دا وخت بیا دا 5 ساعت نه دی نیمه ګنټه نه ده ګنټه نه ده 2 نه دي 3 نه دي چې د 9 بجو نه شروع شو نو د زوال د ټیمه پوری د دې ټیم دی بیا لکه نور چې بالکل په سر ادریږي د سره غرمه د ماسپخین وخت چې داخليږي د هغې نه 100 منټه مخکې د دقیقې ټیمه پورې دا ټول ټیم د چاش دی 9 نه شروع شو 10 کوه 11 کوه دې ټول وخت کې کوه د زوال د ټیمه پورې دا د چاش وخت نو چې څوک 2 رکعاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د 2 رکعاته د چاش منځ کوي نو د 360 جوړونو حق ادا کو نو چې هر ورځ د 2 رکعاته منځ کو دغه خو په خپل ځای پیدا ده احادیث مبارکو کې راځي وی چې کم سړی د 2 رکعاته د چاش د منځ همیشه کوي او لازمی کوي وی د ګناهونه به الله معاف کی اگر که د سمندر د زګ برابر ګناهونه ولینی الله به ټول ګناهونه معاف